أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. عزیزان گرامی، اول خطبه کې حق لري خطبه شروع کولو نه مخکې نن کوم شهداو سانحه شوي دی. پاسداران انقلاب جنرال کمانډر حسین سلامی و قیمتي ساینسدانان څو شهدا شوي دي. پروردگار د هغوی درجې عالی وګرځوي. خدایا ته رحمان و رحیم خدای دغې پاکې وینې له خاطره و د حسین مظلوم و مطهر وجود له خاطره اسرائیل تباه و برباد وګرځوه. یا الله جمعې ورځه دی خدایا دغ سرزمین باندې د فلسطین بیت المقدس باندې خدایا زر و نظر د امام زمان پرچم بلند وګرځوي. پروردگار دغه مظلومه وینه دغه شهیده وینه پروردگار دغه واسطه در کوم و د فلسطین وخت بچی و وینه څه هغوی ډېر پلکاو کسان بچي خویندې شهدا شوي دي هغو مظلومو فلسطینیانو له خاطره خدایا بیا یې ورې سوال کوو د کربلا شهداو له خاطره آل سعود و امریکا و اسرائیل تباه و برباد وګرځوي. ټولې جامې سره خاک لري څه هغوی دوله خدمت کړی دی د شهداو ارواحو دپاره. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، اول خطبه کې تاسو نه مخکې خپل نفس ته تقوا، پرهیزګارۍ، د اخلاص، د دیندارۍ وصیت کوم. دغه دنیا څه ده، یوه کم ټیمپوره دی. دا دنیا یوه فني دنیا دی. موږ داسې په خولې وایو فني دنیا، خو کارونه بیا یې هغو کسانو والا کوو څه هغه ډېر ارمانونه لري، ډېرو بنګلو سوچونه لري، ګاډو سوچونه لري، ځمکو خستلو سوچونه لري. تاسو د علي کور وکسوی کوفې کې وړوکې غنته کور یې دی. تاسو د علي جامې وکسوی دوو خطو کې زندگی تېره کړله. تاسو د سلمان څه ګورنر و مدین کې علي طرف نه وړوکې غنته کوټه وه. دغه شیعه دي، د متقیان کسان دي چې چا څه دنیا سره مینه نه وي هغوی دغه شی زندگی تېروي. د 60 سال 70 سال کې مصوره زیات جالو کې ځان بند کړی دی، مصوره تیارو کې ځان بند کړی دی. آیا قبر ته تیار یو؟ آیا حساب مې کړی دی؟ آیا قبر اول شپې سوال و جواب ته تیار یو؟ میزان ته تیار یو؟ محشر ته تیار یو؟ پل صراط څه لاندې جهنم لمبې وي ته نه اغزي ته مو تیاری کړی دی، ځان مو صفا کړی دی. په کار دی هر انسان خپله محاسبه وکړي. نه تاسو نه مخکې اول خپل ځان ته تقوا پرهیزګارۍ وصیت کوم. هغه نه وروسته تاسو متقي پرهیزګارو ته د تقوا دعا در کوم چې تاسو راشئ تقوا لپاره اختیار کوئ. ویلې چې موږ تاسو د مولا امام المتقین شیعه یو، د امیر المؤمنین شیعه یو. د مولا شیعه چې کوم دي هغه متقیان وي، هغه پرهیزګار وي، هغه زهاد وي، هغه صوام النهار و قوام اللیل وي. ورځې روژې لري، شپې څه کله کسې عبادات محرابو کې ولاړ وي. خدای ډار وجې نه، د قبر ډار وجې نه، د جنکدان هغو سختو لمحو وجې نه هغوی ژړا او فریاد کوي. عظیم علی باندې ګلان صلوات. تقوا واقعا پرهیزګارۍ
که مو هر یوې شعبې کې مو پرهیزګرۍ اختیار کو، خونې نه ونیسه، کلي نه ونیسه، قوم نه ونیسه، سکولو کې، کالجو کې، یونیورسټیو کې که چیرې مو د خدای ډار وي، خدای نه کارو کې افعالو کې خدای نه وډر شو، کوم یو کار کوو هغه کې خدای ډار وکړو، کوم کار څه کوو خدای پوره وکړو. خبرې ته غور دی. هر څو نه نسته دغه اراده وکړو، دا وایو څه زه به کوم کار کوم، دغې خطبې ته رسوم جمعې ته، د خدای تا پوره رسوم او څوارلس معصومینو پوره رسم، نامې دپاره نه رسوم چې زه دلته ولاړم څه مکئ ما نما وي چې ما جمع وي. نه 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 نه، اخلاص ډېر اهم شی دی. یعنی اخلاص مطلب دی فنا شوله، انسان فنی شي مکمل، خپل ځان ورکي ګمنام وي. لکه ایران کې ځنه داسې شهدا وکړه، د نن کوم شهدا وشول، امام خمیني انقلاب وخت کې څو کسان داسې وو چې هغوی کله مړه شول، هغوی وصیت کړی و چې موږ قبر باندې نامې عملې کوئ، ونیولې کوئ چې شهید ګمنام. دغه اخلاص کوم یو کار کوي، نامه ما خلص دلته ما ناماوي، دلته ما ذکر وشي، نامه کوي په کار د حسین ما بلندوي، حسین ذکر په کار بلندوي، څنګه مظلوم شهید شوی دی، هغه تږی شهید شوی دی. کوم یو کار کوو، نظر ور کوو، صدقه ور کوو، سهم امام ور کوو، خدای پاره ور کوو، کوم کار خدای پاره وشي هغه بیا خدای ځلوي. که چې صحرا کې ویلې نه وي قربانۍ شپې ورځې وي، قربانۍ شپې ورځې دي. ابراهیم علیه السلام کله اسماعیل حلالولو هیڅوک نه و، نه میډیا وه، نه اخبار و، نه انټرنیټ و، اوس کله یې مکه جوړوله وچه صحرا وه، هیڅوک نه و سره څه چا تصویران ترې اخیستې وي. ابراهیم علیه السلام خفا و چې خدای زه د تا کور جوړوم دغې صحرا کې، مکې صحرا کې. اسماعیل به تیږې ورته راخیستلې، ابراهیم علیه السلام دیولونه کول، پلارز به یې لګیا دي، مکې کوټه څه نن سبا په لکاو حاجیان ورسي. خبرې ته غور وکړئ، دغې صحرا کې څه کله دي جوړوله، خفا و چې دا به زه دلته بیا چوک رسي، خدای طرف ته ښه غور وکړه دغې جملې ته، وچه صحرا دی او چې کوم کار خدای پوره وي که نه هغه بیا قیامته پورې جري و سري وي. دا کار یې کله کولو، ابراهیم علیه السلام خفا دی، خدای دلته به چوک رسي، خدای طرف نه ورته ندا وشوه، یا ابراهیم یا خلیل علیک الادا و علینا ندا. ابراهیمه د ما کور جوړوله د تا کار دی، و مکې ته یې خلکو راغوښتلی ما کار دی. مکه ته جوړه کا، بیت الله ته جوړه کا، د ما کوټه د کعبې کوټه ته جوړه کا، دنیا کنج کنج نه به په کروڑاو په حاجیان دی، ما کار دی، زه به خلک د حج ته راولم. دای کی عبادت پروردگار خوشنودی پاره انبیاء یا اولین و آخرین باندې بلند صلوات. ابراهیم ما خونه ته جوړه که، تا ذکر به زه قیامته پورې زه جري ساتم. ابراهیم زوای لولولې ته، قربانۍ ته، دیارلسو کالو اسماعیل دا ته روان که، دا ته قربان که، دا قرباني به قیامته ورځې پورې زه جري ساتم. اندیشتان حسین قربانۍ واکسوی، د دوی قربانۍ اخلاصه شوي دي. ما غیر زیات چې ته ذکر وکړو، یوه د خلیل الله قرباني، یوه فخر خلیل قرباني، ایوا د ابراهیم قربانی، ایوا د وارث ابراهیم قربانی، د حسین قربانی. دا دوی سه صحرا کې شوي ده. ابراهیم قربانی مینا صحرا کې وشوه، د حسین قربانی کربلا صحرا کې وشوله. هیڅوک نه اوسه، صحرا ده، وچه صحرا ده. ایوا اوسه وریاره خو راغلی ده، یو اوسه حبیب راغلی ده، سه دوه او یا مزري ورسره دي، وړه لور ورسره راغلی ده، میډیا نشته ده. خو د حسین زدري وکسوی هر لسم 10 ذوالحجه کله راشي خلک پسونه لولوي، و 10 محرم څه کله راشي بیا د حسین متمونه وي. دا دوی قربانۍ به قیامته پورې جري وي. ویلې چې دوی بنیاد دوو معصومو هستی ویښی دی. د ابراهیم قربانۍ بنیاد د یوه نبي ایښی دی، و د دغې عزدرۍ بنیاد، د دغو متمو بنیاد، د دغو جلسو بنیاد چې موږ تاسو محرم کې حسین سورۍ کوو، دغه بنیاد څه معمولي کس نه دی ایښی. دغه بنیاد چې کومه دی د علي لور زینب ایښی دی. شام کې متمونه شروع کړل، شام کې سورې د حسین شروع کړلې. هغه شام څه لکه نن سبا امریکا وایټ هاوس دی، هلته غوړ غوړ ظالمان وو، چې کله د علي لور راغلله د حسین ذکر یې شروع کړو، د علي متمونه یې شروع کړل. شام هغه وایټ هاوس نه ریډ هاوس جوړ کړلو. خبرې ته غور وکړئ، په وینو یې ونې سور کړلو. دښتې طاقت کوم کار چې کله خدای پاره وي زه دا یم چې اخلاص
اخلاص، فنا فی الله، گمنام شوله کوم کار څه خدای پاره کوي بیا ته ما خفه کېږه چې دی به نتیجات څنګه وي. لکه امام خمیني یو ښکلی مثال ورکوي، روح الله خمیني یی چې کوم یو کار کوئ تاسو صرف هغه کار وکوئ، تاسو خپله ذمه ادا کوئ، ښه خبره کوئ. تاسو کوم یو کار کوئ تاسو باندې فرض دا دی چې هغه کار انجام کوئ. لکه غنم کرل دی، موږ تاسو کله غنم کرو ځمکه ورته جوړه کړو، فاصل وکرو، غنمو کې پټ کړو، همداسې دی که نه؟ اما شینولی موږ تاسو کار دی، شینولی موږ تاسو کار نه دی، شینولی د رب کار دی. نتیجه خدای ته پرېږده، کوم کار کوي خدای پاره کار. پروردگار عالم موږ تاسو ته خدای پاره کار وکولو توفیق نصیب وګرځوي. ورمن زهرا ذات باندې یو بلند صلوات واستوئ. گمنام شول ډېره ضروري دی. ما ته خپله کوشش کوم انسان کې نن نفس یا مرا ورکې دی، انسان غواړي شهرت طرف ته زور کی، پیسې طرف ته زور کی، نامې پاره زور کی، میډیا تصویر مراشي. دا ډېر خطرناک شی دی، دا ډېر غټه آیس نه غټه نشه دغه دی. ډېر یعنی کسانو څخه دغه وجې نه ورک شول. ما اوس ته ویل چې خدای پاره کار اهم دی. لکه دا ته یو مثال درکوم، فلسفې کې دا مثال درکوي، دې باندې بحث کولی ټایم نه دی. فلسفې کې د عینې والا مثال ورکوي چې کله ته شیشې کې مخ کسې که فنا شوله زده کوې که اخلاص زده کوې عینې نه زده که. چې کله شیشې کې ځان کسې، شیشې کې لیدلې وخت کې ته شیشه نه کسې، خپل ځان ورکې کسې. یعنی شیشې وجود تا کې و ما کې فني شوی دی، هغه موږ کې ورک شوی دی. داسې نه شو کولی چې موږ شیشه یې وکسو، خپل ځان یې وکسو. یعنی مطلب په یو ټایم دوه کارونه نشي کوی. داسې نشي کېدی چې ما نمایه وي حسین نمایه وي، هغه صاحب نمایه واخیستلی شي، خیر دی حسین نمایه واخیستلی شي، ما نمایه، نه نه نه، دوه کارونه نه کېږي. که غواړې چې ګمنام شي، فني شي، بیا به یو کار کوي، یا به خپل ځان یعنی نمایه به مخ ته بیایي، یا به امام حسین علیه السلام. بیا د ورمن زهرا ذات باندې یو بلند صلوات واستوئ. انشاءالله ما به کوشش دا وي چې بس ټایم تقریبا ختم دی، که یو دوه منټه خبرې وشي اول خطبې کې، نوره ما ټایم ختم دی. تاسو بیا خپل ګناهانو مغفرت دپاره و جمعې ورځ دی اعمالو قبلولو لپاره حسابای غدیرې د شپه روانه دی چې پروردګار عالم ډېر ښکلي اعمال ښیم. انشاءالله دویمې خطبې کې کوشش کوم چې څه نه څه عملونه وښیم. سبا غدیرې د شپه روانه دی. نه د توفیقاتو اضافې دپاره اهل بیت ذات باندې یو کلکه صلوات واستوئ. ځکه پروردگار عالم یی تقوا اختیار کوئ، پرهیزگری اختیار کوئ. دا یوه پناه والا لیاره دی، دا یوه بهترین نجات والا لیاره دی. خدای یو آیات هم بس دی، باندې امید چې ختم شي. پروردگار یی ومن یتق الله یجعل له مخرجا. خدای څه کوم کس تقوا اختیار کړله هغه دپاره زه بیا څه ګرځوم؟ مخرج ګرځوم. مخرج چې ته ایکزیټ گیټ، تاسو کله ایرپورټ نه وځئ که نه، عربی کې لیکلي وي انټرنیشنل ایرپورټو باندې دروازو باندې لیکلي وي ایکزیټ گیټ، یعنی خروجی والا دروازه. خبرې ته مغور شو؟ مخرج مطلب دغه دی. کوم کس تقوا اختیار کړه، پرهیزګاري اختیار کړله، خدای نه وډر شو، ګناه نه وکړله، بې له تیارو کې دی موبایل کسي، موبایل کې ځنه شیا نه کسي، چا څه خبرې نه کوي، نن سبا ګناه لاس ته راغلی دی. خبرې ته مغور دی. دغه وخت انسان که چیرې خدای نه وډر شو، دا تقوا دی، دا حیا دی. کوم انسان څه خدای نه حیا وکړه، پروردگار عالم یی چې دا انسان بیا مشکلاتو نه زه وباسم. که غریبانای دی، مشکلات دي، بیماری دي، ځنه کسان یی هغه سه مشکلاتو کې یو لږ څه تعویض ته وکړه، په تعویضو نه کېږي. خونې کې کوشش وکړه چې ته بالمنځه ښه نه وي د کره پراته، چې ته پوډریا نه وي، چې ته آیس والا کسان نه وي چې شپې وې 2 بجې، چې ته غله نه وي. ټیک دی، زه به صحیح سړی یم، پلار وم، المنځونه به کوم، تهجد به کوم. کېدای شي زوی مې خراب شوی وي، کېدای شي لور مې خرابه شوې وي، کېدای شي هغه مانه پردي شوي وي، په کالو یې هغوی سره مرور وم، رابطه مې نه وي اوسه، یا یونیورسټۍ کې دي، کلیجو کې دي، بهر اسلام آبادو کې دي، یا چین ته دستولی دي، پاته نشته، هغه د نه پردی شوی دی. نه پکار دی موږ تاسو اولاد سره رابطه وي، خونې کې یوه مضبوطه رابطه وي. پروردګار د دغه کس په باره کوي ومن یتق الله، هغه کس هغه پرهیزګار دی، هغه کس هغه تقوادار انسان دی. پروردګار یې چې دا مشکلاتو نه بیا زه وباسم، دې دپاره مخرج ګرځوم، دې دپاره دروازه ایکزیټ دروازه چې کومه دی، خروجی والا دروازه بیا زه ورته خلاصوم. دا ته یو مثال درکوم، لکه څنګه هغه ګناه، هغه بېحیا ښځه، هغه د مصر بادشاه ښځه چې هغه خپل ځان جوړ کړی و یوسف علیه السلام ته، یوسف صدیق ته.
یوسف هغه ګناه نه څنګه منډه وکړله؟ پروردګار و دروازې ته خلاصې کړي که نه یې ورته خلاصې کړي؟ دښتې مخرج کله ګناه راشي بیا ګناه نه وتښتېږه، ګناه نه منډه وکړه. نوره څه کله تا منډه وکړه، څه کله تا خپله ذمه ادا کړه، بیا یې بند دروازو خلصوله، دا د رب کار دی. عزیزان گرامی، یکی و نکته دلته بل ویرزقه من حیث لا یحتسب، که غریب وی تقوا اختیار کا، پرهیزګاری اختیار کا، ځان خدای نه وسته، پروردګاری ویرزقه تا ته به زه رزق دیر کم من حیث لا یحتسب، هغه ځینه به روزي دروازې درنې خلاصې کوم یې روزې چې تا سره ګمان کیا نه وي. د خدای وعده دی. او موږ تاسو نن ځان سوچ وکړو که چیرې غریب یم قرضدار یم کوشش وکړم لږ ځان سوچ وکړم څه کیدای شي چې حق نه وي اسه کیدای شي چې اوس هم وعده خله پرځي نه وي کړي څه قرضې نه متویل یو د ټیم ته ډېر کوم نه مو ویر کړي کیدای شي مثلا خمس منه وي دا یا بل څه کوشش وکړو چې نن موږ خپل ځان ضمیر کې سوچ وکړو چې ما کوم یو مشکل ده مشکل کوم واجب نه دی. خبرې ته غور وکړلو پروردګار اعلان ټول مشکلات آسان وګرځوي. رب کریم ته رحمان و رحیم خدای سوره کسان ځانونه سپارلی دي جمعې خطبې ته راغلي دي ټول ته عزت زندګۍ نصیب وګرځوي. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد